مولانا حماد احمد صاحب په ښه انداز کې مخاطب و تاسو ته. شیخ صاحب را رسېدلی دی، هغه به د اخرني حدیث درس کوي. هغوی ته دعوت ورکوم چې راشي او اخرني حدیث درس وکړي. باب قول الله تبارك وتعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن قاقان بزرعان بهريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. باب دے په بیان د وینا د الله تعالی کې چې کې به د مونږ د انصاف په ورځ د قیامت باندې او بېشکه اعمال د بنیادمو او خبرې اترې د بنیادمو به تللی کېږي. او امام مجاهد فرمایي قسطاس او قسطاس دا په رومي زبان کې انصاف ته وایي. او دا خبره ویلې شوې ده چې قسط مصدر د مقصد ته معنی د انصاف کوونکی، او هر چې قاصد راځي په قرآن کې نو معنی د ظالم. امام بخاری د خپل استاد احمد د اشکاب نه حدیث نقل کوي، هغه نقل کوي د خپل استاد محمد زید فضیل نه، هغه نقل کوي د خپل استاد عمار زید قاقانه، او هغه نقل کوي د خپل استاد ابو زرعنا، هغه نقل کوي د خپل استاد محترم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه، هغه نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دو خبرې دي، دو مفیدې خبرې دي چې رحمان ذات ته ډېرې خوږې او محبوبې دي او په ژبه باندې ډېرې اسانې دي، او په میزان کې او په طول کې د قیامت په ورځ ډېرې درنې دي. چې هغه یوه مفیده خبره ده سبحان الله وبحمده، پاک دی الله او حمدونه دی الله لره. او بله مفیده خبره ده سبحان الله العظیم، پاک دی الله چې لوی دی. اوریدونکو پروګرام د ښځو دی، نو د سړو شوق ذوق هم نشته دی، او غالبا چې سړو د زګي پته هم نشته. په کار خدا وای چېرې نور څوک نه وی، د محلې دا خلک خو لږ لږ راغل وی، زه ښه دی بیا هم یو 18 کسان خو شته دی، خو چې کومه زنانه راغلې دي نو لږ په توجه سره کښېنئ او دا خبرې واورئ. دا خو د یو عظیم درس دی او عظیم ختم دی، قرآن مجید ختم او بیا د بخاري ختم. د بخاري ختم د دې خو ډېر لوی قدر دی چې یو 6 کاله یو جنۍ سبق وی او بیا هغه فارغېږي د مدرسې نه، نو دا ډېر ګران کار دی، خو بس چا دې پته نشته. قدر زرگر شناست قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل شناست قدر عنبر عنبری. د زرو قدر زرگر سره ورسره، او د ګل قدر د بلبل سره ورسره، او د عنبر قدر د عنبري سره ورسره. د یو حدیث لپاره به خلکو ډېرې غټې قربانۍ کولې. کم کتاب په باره کې چې زه اوس خبرې کوم لږې غونتې، نو هغه کتاب والا ډېر عظیم سړی و، نه غریب و نه بې نسب و، نه چا داسې نه و چې چا نه پېژندلو. هغه د دې حدیثو دپاره یې کومه قرباني کړې ده نو حیران به شي
چا چې دنیا دپاره قرباني کړي ده راغلي دي وتلي دي ورک شوي دي، که هغه غټان دي، نوابان دي، او که وډېرګان دي، او که بادشاهان دي، او که سیټان دي، او که ملکان دي، او که هر څوک شیزونه دي، خو تلي دي او راغلي دي او خبره ختمه شوې ده. لیکن نن هغه عظیم انسان 1400 کاله بعد هم ټولې دنیا یې پیژني، انګریز یې پیژني، هندوان یې پیژني او سیکان یې پیژني، مسلمانان یې پیژني او هر څوک یې پیژني. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې هغه د پیغمبر د احادیثو چې کومه دی د هغې د راجمع کولو دپاره خپل ځان قرباني کړی دی، خپل مال یې قرباني کړی دی، خپل وخت کومه قرباني چې کړې ده نو هغه سړي د سوچ نه بالاتر ده. نو په دې وجه باندې دا خو ډېر قدرمن مجلس دی او د دې مجلس قدر پکار دی. زنانه ډېر راغلي دي، دا خبرې په توجه سره واورئ. څه خبرې به علمي ځکه چې دلته جنکۍ پکې فارغېږي او څه به هسې عوامي خبرې ورسره وکړو. نمبر 1 خبره دا ده چې کومه جنکۍ دي نو هغوی ته وایم چې دې کتاب نوم صحیح البخاري نه دی، د دې کتاب نوم دی الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول الله و سننه و ایامه. دا د دې نوم دی خو مشهور په صحیح البخاري دی او په دې نوم کې هغه د دې کتاب چې څومره مقاصد دي او په دې کتاب کې څه دي هغې راجمع کړي دي په دې نوم کې چې جامع کتاب دی. الجامع جامع کتاب څه ته وایي چې ټول نظام زندگی به کې موجود دی، د انسان د پیدایش نه واله تر وفاته پورې او د انسان د ژوند نه واله تر مرګه پورې، د دنیا نه واله تر آخرته پورې، میدان محشر او د حساب و کتاب. په دې وجه باندې امام بخاري د انسان چې کله اراده کوي که نه د ارادې دپاره بلوغ پکاري یا سني تمیز ورته مونږ وایو، 12-14 کالو ته ماشوم ورسېږي نو د هغه اراده وي. نو چې سړی اراده کوي نو دا تقریبا مکلف شوی. نو امام بخاري په اول سر کې حدیث راوړو انما الاعمال بالنیات چې د مکلف زندگی شروع شوه. بیا په آخر کې د قیامت ذکر کوي او د دنیا نه تک ذکر کوي چې تول به کېږي، موازین القسط تول به کېږي او په تول کې به د توحید او د ایمان ډېر لوی قدر وي. نو امام بخاري په آخر کې د تول چې کوم دی باب راوړو. نو جامع کتاب دې ته ویل کېږي چې په هغه کې د ټول انسان نظام زندگی وي. پارسی او شاعر چې کوم دی نو هغه وایي چې سیر و ادابو و تبصیرو و عقاید فتن و احکام و اشرات و مناقب. جامع کتاب هغې ته وایي چې په هغه کې د انسان عقیدې، د سیرت خبرې، د انسان آداب زندگی، د انسان قیامت علامات، د فتنو خبرې، تفسیر، د صحابو د پیغمبرانو مناقب دې د جامع وایي. بیا دویم نمبر امام بخاري ورته وایي چې الجامع صحیح زمارا کتاب صحیح دی. په دې کتاب کې 3 قسمه خبرې دي. یو خبرې هغه دي چې هغه پیغمبر ته په سند نقل شوي دي چې ما مخکې دا سند وایو بي قال حدثنا احمد بن اشکا په سړو باندې راویان پکې وي. نو هغه د تکرار نه بغیر 4000 حدیث دي یا مسند بالکل صحیح دي. که چا اعتراض کړی په یو راوي باندې نو 15000 کسانو یې جواب کړی. یو په دې کتاب کې بې سنده خبرې دي، یا صحابو یا تابعینو اقوال لی پکې، هغې د شواهد او توابع وي. نو پای کې که چېرته څه کلام وي خو پای کې موضوعي حدیث نشته. داسې حدیث چې پای کې ضمناً ضعف څوک یادوي نو هغه به یي خو تایید دپاره یي. دریم نمبر د امام بخاري خپلې خبرې دي پکې چې هغه ترجمة الباب ورته وایي. لکه دلته دا باب قایم کړی دی، بابو ونزع الموازین القسط لیوم القیامه. داسې د هغه خپلې خبرې دي، دا خپله رایه ده. یا به دې بخاري کې کومه طالبات دي نو هغوی ته وایم قال بعض الناس وایي دا امام بخاري خپلې خبرې دي، چا ورسره اتفاق پوي چا به نه.
نو دې ته صحیح کتاب وي. بیا وایي المسند زه ډکوسلي نه ولم، زه په سند باندې خبره بیانوم. سند معنا دا ده چې مدلله خبره بیانوم، زه سړي و راویان پیش کوم، د چا نه نقل لی پیغمبر ته رسوم. دا ډېر ګران کار دی. نن سبا خو اسانه شوي دي، په جنازه کې مولوي صاحب پاسي وایي خانه حسن بصري دا ویلي دي او پلانکي دا ویلي دي پلانکي دا ویلي دي، دې نه خبر نه دی چې ویلي دي که ویلي نه دي. مفتیان حضرات چې کوم دی نام پاسي ځان ته غټ مفتیان وي او خانه ورسره ځان دستار هم برابر کړی پاسي داسې د روغ موضوعي حدیث وایي چې سړی مونږ خو سر ښکته شیل دي څه وکړو چې پاسې پسې جو بیا خفه کېږي. او هلکه صحیح خبرې ولې نه کوې، غلطي خبرې ولې کوې. ختمونو کې هم لګیا یې څه موضوعي حدیث په وایي، صحیح حدیث ولې نه وی. نو صحیح حدیث نه وایي خو پاسي به تقریر ولا ورغلی او بس پاسي به. نو امام بخاري وایي زما کتاب مسند دی، دې کې ډکوسلي نشته دی. بیا په دې کې څه دي؟ دا پیغمبر احادیث دي، د پیغمبر ناسته پاسته او دستور دی، د پیغمبر غزاګانې ایام او جنګونه دي، دا ټول په دې کې ذکر دي. نو دا صحیح کتاب دی، دا یې نوم دی. امام بخاري دا کتاب د 6,00,000 حدیثونه را جمع کړی دی. 6,00,000 حدیث امام بخاري چې کوم دی نو هغه یاد کړي دي چې تر دې وخته پورې داسې انسان د الله نه دی پیدا کړی چې د هغه دا لیکلی شوي چې کتاب حدیث دا یاد کړي، راغونډول خو دا پرېږده او آینده نه شو ویلی. ځکه چې مخلوقات دي، هغه هم انسان دی، کیدای شي انسان پیدا شي خو پیدا شوی دا نه دی. تر دې وخته پورې نه دی پیدا شوی چې 6,00,000 احادیث دا یاد دي. بعضې بکواسیان چې کوم دی نو هغه وایي چې حاکم ته ټول حدیث یادو، چې حاکم ته ټول حدیث یادو نه د امام بخاري حدیث پسې ولې ګرځېدل او دا راغونډولی لکه هغه میوې چې پاتې شي هغې د مستدرک وایي که نه. خلکو باغ وشو کوي او دانه دانه چې کوم دی نو پاتې شي، څه وچه او څه اخوا او څه دې خوا، او خلک په ځینې هغې د خلک کرواړه وایي. نو بیا د کرواړه ولیکوله چېرې د امام بخاري حدیث را جمع کول. مستدرک د حاکم ورته وایي چې ته وایي چې حاکم ته ستاسو دلته خال کې یو ملاټیری دی هغه دا خبره کړوه چې هغه وایي چېرې امام حاکم ته امام بخاري نه زیات حدیث یاد، امام حاکم ته 1,00,000 نه یاد، هغه پردي حدیث را جمع کړي. د امام بخاري نه پاتې حدیث کرواړی کړي ده، مستدرک حاکم یې جوړ کړی دی. اول خو ستا سره کتاب شته هم نه. نو دا خبره یاد ساتئ، 6,00,000 حدیث تر اوسه پورې چا یاد کړي نه دي. امام ترمذي 15,00,000 حدیث حافظ دی خو هغه د امام بخاري حدیث یاد کړي دي. امام مسلم د 3,00,000 حدیث حافظ دی خو هغه کې د امام بخاري نه بېشمار حدیث یاد کړي. په دې وجه باندې الله تعالی هغه ته یو حافظه ورکړې وه. نو دا کتاب 2 جلده کې کتاب دی، دا یې د 6,00,000 حدیث نه را جمع کړی. بیا دا خبره چېرې نور صحیح حدیث په نورو کتابونو کې شته، دا مطلب نه دی چې بخاري او مسلم ټول صحیح حدیث را جمع کړي دي. لیکن دا مطلب هم نه دی چې د بل صحیح حدیث او د مسلم او د بخاري یو شان دي، نه دواړه یو شان دي نه دي. د امام مسلم او د بخاري صحیح حدیث په هغې خبرې واحد باندې فرض ثابتېږي او د باقي په هغې خبرې واحد فرض نه ثابتېږي. نو دا د هغه چې کوم دی قرباني وه. امام بخاري نوم څه دی؟ ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجعفی. اسم کنیه ابو عبدالله دی خو بچی نه و، د امام بخاري بچی نه و، نه زامن و نه لوڼه وې. صاحب د مرعات نقل کوي د مشکات په مقدمه کې چې نه لوڼه و زامن و. نو دې خبرې نه هم دي بعضې خلک الله تعالی موږ دعا هم وکړو چې چا بچي نشته الله دې وله بچي ورکړي، زامن دې وله ورکړي او لوڼه دې وله ورکړي. خو لیکن دا تصور بالکل غلط دی چې د چا بچي نه وي نو دا دې ښه نه وي. د نبي علیه السلام بچي وو خو لیکن ټول وفات شوي زامن یې. همدغه رنګې چې کومه دی دا امام بخاري دی، څومره عظیم سړی دی خو بچي نشته، نه لوڼه شته نه زامن شته، او څومره عظیم سړی دی. نه دې وجې نه ابو عبدالله ځان ته وایي د عبدالله پلار، خو بچي نه وي، سپي کونیه ځان له مخکې ښودی شي. امیر المؤمنین فی الحدیث د لقب دی، د حدیث امام بادشاه امیر المؤمنین دی. او امام بخاري نوم دی محمد، د پلار نوم دی اسماعیل، او د نیکه نوم دی ابراهیم، د ور نیکه نوم دی مغیره،
دا مغیره چې و نو د به د اور بندګي کوله، آتش پرستو. بیا د وخت د بادشاه د اخنس جعفي په لاس باندې اسلام قبول کړی دی، نو د هغې د وجې نه دی مسلمان دی او هغه له خپل لقب د نسب نوم ورکړی دی. نو په دې وجه امام بخاري ته بخاري ځکه وایي بخارا کې پیدا دی، او جعفي ورته ځکه وایي چې دی د جعفي خاندان د یو بادشاه په لاس باندې د ور نیکه اسلام قبول کړی دی. امام بخاري د نن 1400 کاله مخکې 12 یا 14 د ورکوټي اختر د شوال ورځ ده 194 هجری 809 عیسوي ده 19 اگست دی. امام بخاري چې کوم کور کې پیدا دی دغه کور علمي کورو، د پلار ډېر اوچت عالم و، د رور احمد ډېر اوچت عالم و محدث و، او د نیکه پته نه لګي د هغې نه تاریخ چوپ. امام بخاري کوم کور کې پیدا دی نو په هغه کور کې د هغه مور ابی موري ټوله دنیا مینې راجمع کې، نو هسې پالتو خبرې دي. د مور مینه چې کومه دی نو دا بې لالچ او د مور دعا هم چې دی نو دا د اخلاص نه ډکوي. نو موري پلار یې وفات شوی دی او دی د پلار د وفات نه میاشت نیمه پس پیدا شو، خو لیکن پیدا شو په سترګو معذور پیدا شو. ناامیدي کفر دی که نه، د دې وجې نه د هیڅ خبرې کې به ناامیده کېږي نه، په بیمارۍ کې به ناامیده کېږي نه د خپل الله نه، غواړې به د مرګ پورې به غواړې، په غریبۍ کې به ناامیده کېږي نه، په عاجزۍ کې به ناامیده کېږي نه، او که پریشانه یې او ټوله دنیا دی خلاف یې هم به ناامیده کېږي نه. ناامیدي کفر دی، او د الله نه ناامیده چې سړی نو دی د الله تعالی معبودیت نه مني او د انسانانو نه ناامیده شي. سړی د انسان نه ناامیده شي چې الله ته متوجه شي. انسان د چا سره څه نشي کولی، که انسان نه دې وغوښتله نو ذلیله به دې کړي، او که د خپل الله نه دې وغوښتله نو عزتمند به شي. په دې وجه باندې د خپل الله نه غواړئ. دغه امام بخاري په سترګو باندې معذور پیدا شو، او د امام بخاري مور چې کومه دی نو هغه څه کوله، ډاکټرانو ته متوجه شوه، طبیبانو ته متوجه شوه، دمګرو ته متوجه شوه، کوډمارو ته متوجه شوه. نن چې کومه دی د ښځې سره چې کومه دی د ټولو کوډمارانو د دمګرو چې کومه دی نمبرې ورسره دي. ځان ما ته زبرګه کوي نه، زه یې پېژنم د خال ښځې دي، ما ته پته ده. چې کومه پکې زبرګه ده که نه هغې ته هم 14 معلومي، او آسان کار دی. 1 درجه سبق وایه او بیا چې کومه دی نو صرف رومیال په سر راچوه یا پټکې وه او بس ځان ته شیخ القرآن شیخ الحدیث وایه او د هغې نه پس دمونه شروع کوه، او بیا چې کومه دی نو په نورو موحدینو پسې خبرې کوه. بس دغه کار دی، آسان کار دی، د ټول نه آسان کار. خو په دې 1-3 کاله مخکې ما ته یو ملا وویله یاره جي زه بېروزګار یم. ما زه ته روزګار ښیم که نه، وایي څه روزګار؟ مال بازار ته به لاړ شي، کاله پیله جادو کتاب میلاویږي، تعویذونه دي بګي، یو به سور بالپین پیدا کې، یو به شین پیدا کې، یو به تور پیدا کې، او مال له تعویذ پیسې چې کومه دی نو 40,000 او د 30,000 نه کمې مه اخله. بس یو 4-5 میاشتې کار به دې خرابي، بیا چې کومه پیسې خلقو له ورکړه ښځو له، او بیا چې سړو له ورکړه پروپیګنډه به درله وکړي، د میاشتې به چې کومه دی 100 لکه روپۍ پیدا کړي، 100 لکه. مال دا آسان کار دی که نه؟ بل آسان کار خو نشته دی. درس و تدریس خو ګران کار دی، دیاړي مزدوري خو ګران کار دی، سعودي ته تلل خو ګران کار دی، دکانداري ګران کار دی، پیسې ګټل خو ګران کار دی، آسان کار خو نه دی. ډیوټي کول ګران دي، نوکري میلاویږي نه اوسو. نو ما دغه آسان کار دی نو بس سر یې ښکته کړو، ځکه چې هغه تعویذونه کول. نو ما ورته ویلې دغه کار کوه، دغه تعویذونه ټیک دي. نن سبا ښځې په تعویذونو پسې ګرځي، چاپېره چې کومه دی نو دنیا یې پره کړه، کله راڼۍ ته ځي، کله مادېش ته ځي، کله د خال کونه چې کومه دی نه وهي. بل چاته پته نشته دی، دوی ته پته. د امام بخاري مور چې کومه دی په تعویذګرو پسې نه تله، هغه خپل الله ته متوجه شوه، او پروردګاره ستانه سوال کوم، ستانه غواړم د ماره بچی روغ موټ که. خپل الله نه خو په سختۍ سره وغواړئ که نه، په الله باندې خو د چا زبردستي نشته، لیکن په سختۍ سره چې کله دې وغوښتله تا ته پته ولګي چې ستا الله تعالی درکوي او که نه درکوي. د امام بخاري مور د خپل الله نه وغوښتله چې پروردګاره ستانه د خپل بچی روغ موټ صحیح سالم غواړم، او بیا وده شوه.
چې کله وده شوه یو چې کومه دی نو دې دمونو تعویذونو چې کومه دی کورونه وران کوي، استخارو کورونه وران کړه. هلکه تاسو دا چا کړلی پلانکي ځای کې خان هغه بیبي چې کومه دی استخاره کوي او پلانکي ځای بیبي استخاره کوي. استخاره به ته پخپله کوي که بیبي به کوي؟ د بیبي څه کار دی؟ او چې څومره زبرګ یې هغه وایي زه به استخارې کوم د الله. استخاره زبرګ وری کوي، دا به هر سړی کوي ځان له. که هلک واده کوي هلک به کوي او که جینۍ واده کېږي نو جینۍ به کوي. د مور یې څه کار دی او د پلار یې څه کار دی؟ واده راغی دی د دې کار خو نه دی. دا په دعا کې څه وایي ربه دا کار زما دپاره غوره دا واده دی کوي. نو دا یو خبره یاد ساتئ چې څوک استخاره کوي که نه نو هغه به د هغې خپل مقصد وي. که جینۍ ورکوي نو هغه جینۍ چې کومه د استخاره دي وکړي، او که هغه هلک چې څه د شرم خبره خو نه ده. او په استخاره کې چې کومه دا خبره نه شي خامخا به خوب ویني، دا به کوم ځای کې دي. خو که مطمئن یا کار وشو جو وشو جو خیر به پکې، او چې ونه شو جو خیر به پکې نه. که فرض که وشو نو الله تعالی به دې شر لرې کړی. دعا مطلب خدای ربه که زما پکې خیر یې نو ویې کړې او که زما پکې شر یې نو مې کړې. نو ته ولګېدلی بل څه شی دې جوړ کړو چې په پلانکي ځای کې مې ویلي دي پلانکی صیب ته پلانکی صیب ته پلانکي صیب ته. قسم دی چې ما ته څوک چا استخارې نه کوم، مګر ښه خبره واورې صفا په ما سخته سره دماغ مې خراب دي. او استخاره څه ته وایي؟ چې استخاره وکړې ورته ووایي چې دا کار دې ښه نه دی نو بس لاړ شي زر هغه بلې کور ته ووایي چې مولوي صاحب یا شیخ صاحب چې کومه دی استخاره کړی چې ښه نه ده، دښمني زما څه پیدا شي. دماغ دې خراب دی. په خپله باندې استخاره کوه، په خپله به دعا غواړې. امام بخاري مور بل چا ته لاړه نه، خپل الله ته متوجه شوه. خپل الله ته متوجه شئ، ځان نه چې کومه دی پاګلانې مه جوړوئ. امام بخاري مور الله ته متوجه شو چې یا الله د خپل زوی د نروغ موټ غواړم وګورئ که نه په سترګو معذور زوی په دعا باندې ښه شو، په دعا باندې، په دوايانو نه. او چې کله خوب ولیدو ابراهیم علیه السلام ورته په خوب کې وایي چې دعا دې قبوله شوه او الله تعالی دې زوی ښه کړی دی. د بچي تربیت شروع شو د دعا نه. نو چې د دعا نه تربیت شروع شي خو بچی شي که نه. زمون خو اول دغه حالي چې کله ماشوم د هغې امید پیدا شي نو سیده ډاکټر او ډاکټر، نو بیا سټیراید شروع شي، انټي بایوټیک شروع شي. دعا وکړه لږه، هېڅ تکلیف هم نه بس خانه حیران به شي ورته. بیا وله په خوارو زرو الله تعالی بچی ورکړي، په خیرو ورته شروع وکړي، په خیرو باندې. نو خیرې ورته مه کوئ، دعا ورته کوئ. زه بار دا خبره کوم چې امام بخاري هغه تربیت د هغې مور د دعا نه شروع کو، او دعا د ماشوم دپاره د هغې په تربیت او کامیابۍ کې مؤثر شی دی، بهترین کار دی. او د بچي په تباهۍ کې د ټول نه بدترین شی دی. په دې وجه باندې کومه میندې لري نو دا د خپله زبان کنټرول کړي او دې بچو ته دعا کوي. امام بخاري مور دعا وکړه، دعا قبوله شو، امام بخاري سترګې ټیک شوې. په ډېر کم عمرۍ کې د 2 کالو په عمر کې امام بخاري دغه وخت ټول سبقونه یاد کړي دي. قرآن حافظ دی، تجوید کې ماهر دی، د قرآن تفسیر او ترجمه کې ماهر دی. په 2 کالو په عمر کې هغه ټول علوم چې دی نو چې کومه د حدیثو نه علاوه هغې جمع کړي. د 11 کالو په عمر کې ورسره 80,000 حدیث یادو. استادانو پې رشک کولو. د هغه ملګری دی حاشد نوم یې دی، هغه وایي چې په 2 ورځو کې 15,000 حدیث چې کومه دی یاد کړي دي. 15,000 حدیث حافظه وه، الله وله ورکړي وه. روحانیت هم وبکې، روحانیت دا علم نه دی، قرآن او حدیث دا روحانیت غواړي. دا د جاخو کار نه دی چې یو طرف د کوډي کوي او بل طرف د قرآن او حدیث زوتی، او یو طرف ته چې د سود کاروبار کوي او بل قرآن او حدیث زوتی. دا د سودونو مودونو شی نه دی، دا روحانیت او نورانیت غواړي، هیڅ آسان کار نه دی. نو د امام بخاري روحانیت ټیکو. د 11 سال په عمر کې 80,000 حدیث یاد کړي دي. امام حاشد چې د هغه ملګری دی هغه وایي په 2 ورځو کې 15,000 حدیث ورته یادو. خو څومره کنټرول تاسو ته پته ده. وایي چې ما واورېدل په قرآن کې چې غیبت حرام دی، ما غیبت نه دی کړی، او د قیامت په ورځ چې ما ته عملنامه میلاویږي زما په عملنامه کې به غیبت نه وي. دا د هغه
ډېر عظیمه خبره ده. نن سبا د دې محفل نه چې سړی داسې لګیایي که نه دا درس کوي یا تلاوت کوي نو کیدای شي د غیبت نه بچي نور خو چې بس کې که شروع به وکړي درس ختم شي شروع به وکړي. دا یو مضره بیماري ده او دا داسې بیماري ده چې خلکو ته ګناه نه وایي. بعضې بیماریان دي خلکو ته ګناه نه وایي، غیبت ته ګناه نه وایي، چغلۍ ته ګناه نه وایي، حسد ته ګناه نه وایي، دغه شان دي دروغو ته ګناه نه وایي، د خلقو په منځ کې ورانه راوستلو ته ګناه نه وایي. نفلونه مه کوه، ذکرونه مه کوه، خو کورونه مه ورانوه، کینه مه کوه، بغض مه کوه، حسد مه کوه، بې ادبي او بد اخلاقي مه کوه. امام بخاري 11 سال په عمر کې دا 70,000 حدیث چې کوم دی حافظ دی، ډېر با ادبه انسان و که نه دومره علم چې د چا سره ورسره وي لکه د هغه سره چې ورسره و قسم دی دا خلک به تار کړي وي خو د چا نوم یې تر اوسه پورې نه دی اخیستی. په چا چې اعتراض کړی دی نو د هغې دپاره په دې صحیح بخاري کې قال بعض الناس ټکی یادوي. قال بعض الناس مطلب دی بعضې خلقو دا خبره کړې ده، نوم نه یادوي، د چا نوم نه یادوي. د هغې وجه دا ده چې دا ډېر علیم ډېر اوچت انسان او یریدلو خوف ورسره چې هسې نه د اعمال مې ختم شي. په دې وجه ویل ما د دنیا په باره کې یو ځل دعا وکړه او یو مسله وه او سیده دعا قبوله شوه، بیا مې دنیا په باره کې دعا نه ده کړې. ما چې پروردګاره د هر څه په دنیا کې راکړې زه په دنیا باندې څه کوم؟ دنیا ته زما څه غریب نه و، لوی کاروبار و. تاسو ته پته ده د هغې زمانې لوی کاروبار و. یو ځل د چا سره خبره کړې وه چې سامان دی دا به راځي، نو هغه سړي ورته ویل چې کله راشي نو په ما باندې به را خرڅ کړي او چې کله راورسي بیا به خرڅ کړم. اوس خو نن سبا آنلاین کاروبارونه دي، په هوا کې خرڅوه، په هوا کې چې کومه دی اخله. دا چا ویلی جایز دي؟ څنګه قبضه پکې نشته رهی او قبض پکې نشته رهی. وادي کې سوستا دا خو چې کومه دی د باجوړ چې کومه دی نو هغه د انډرپلو هغه قصه ده چې په ګټه لاس ږده ویل چې دا غواګۍ مې در باندې خرڅه کړه او دا غواګۍ مې واخېسته. دا تا ته چا ویل دي؟ تر څو پورې یو شی قبض شوی نه دی څنګه قرض دی؟ د خرڅولو لپاره مخکې قبض چې کومه دی شرط دی چې ته په قبضه کې واخلې. امام بخاري ورته یې راورسېدلی نه تر هغه وخته پورې نشم خرڅولی. چې کله راورسېدلو نو هغه شی 10,000 درهم ګران شوی و. بل سړی پسې راغی هغه ورته ویلی چې مالې په 10,000 درهم باندې راکړه، 10 یې ورکوې مالې په 20 راکړه. هغه ورته وخندله ویل زه دې کله د کم وخت نه داسې چې کومه دی بې ایمانه لیدلی یم چې ما خبره د یو سړي سره کړله اوس یې په تا خرڅومه. ټیک ده هغه سره ما بیه تامه شوي نه ده خو لوز خو مې کړی دی جبه. نو هغه ته جواب وکړو په 10,000 درهم ګټه یې خرڅ کړو خو په 20,000 درهم ګټه یې خرڅ نه کړو، په 20,000 درهم ګټه یې خرڅ نه کړو. نن زموږ کاروبارونه ولې برباد دي؟ دا عبادت دی. تاسو ته پته ده چې بزرګي چې کومه دی دا په دې دنیا کې ده، معاملاتو کې ده، په دنیا کې ده. او زموږ بزرګي چې کومه دی دا په جامو او لباس کې ده او یا په نفلونو ذکرونو کې ده. 500 ځله چې کومه دی نو سورت بقره ووایه، دومره ځله پلانکي راته ویلي سورت مزمل ووایه او دومره پلانکی ووایه او نور هر څه حرام. دا تپوس یې نه دی کړی زما را خاوند سره وړي دا څنګه دي؟ دا حلال دي که حرام دي؟ بزرګي په حرام او حلالو چې کوم دی په معاملاتو کې ده. سړي معاملات برابري، سړي مال چې کوم دی صحیح برابري په دې کې ده. نه ورته زه تا کله چې کوم دی بې ایمانه لیدلی یم په 20,000 درهم ګټه یې خرڅ نه کړو خو په 10,000 درهم ګټه یې خرڅ کړو. څه غریب نه و خو مال یې د چا دپاره ګټو، ځان یې نه دی خوړلی، ځان یې نهر تو هر ګرځېدلو. سیده ساده مسلمانو. یو ځل اصفهان ته ایران کې یو خاریه د اصفهان ورته هغې ته رسېدلی، نظر یې ختم شو. د وخت طبیب یا عیسائی دی یا مجوسي دی، هغه چې کله د هغه تشخیص وکړو نو ورته ویلی چې ستا نظر چې ختم شوی دی دا د ګرمۍ د لږې د لاسه دی، نو زه به ستا علاج اوس وکړم خو لیکن ته خوراک کوه. نو هغه ورته ویلی چې یاره خوراک څه به کېږي خو ته زما علاج وکړه. علاج یې وشو، سترګو نظر یې ښه شو. ورته ویل کم سې کم 2 نوڼۍ د سرکې سره د وربشي چې کومه دی دا کوه، 2 نوڼۍ دا چې کومه دی نو د سرکې سره کوه د وربشي. هغه ورته ویلی چې خوراکونه کې نو علم نه حاصلېږي. دا خلک لګیا دي داسې وزګار دي، حسان کار چېرته دی؟ خلک خبرې کوي چې بس خوبونه کوه مونږ وکتله دا اوس په خاخو باندې خلک اوړي پارېږېږي که نه، خو لیکن څه دي څه وله ورځي؟ تاسو خو علم نه پېژنئ که نه، تاسو سره علم څه پته ده؟ علم څه شی دی؟ دا خو پته لګي چې کله سړی کینی که نه
نو بس په دا ولي سبق نه وایي، محنت نه کوي او هسې وخت ضایع کول دي. نه وخت به نه ضایع کوي، نه هله به میلاویږي. امام بخاري ورته وویله چې خوراکونه کومه نو په راحت الجسم سره علم نه حاصلېږي، ځکه چې دا خو ډېر ګران کار دی. محمد ابن کثیر د مقدمې د مسلم کې نقل کوي چې راحت الجسم سره علم نه حاصلېږي، تکلیف به برداشت کوي نو هله به کېږي. امام بخاري تکلیف برداشت کولو 40 کاله سفرونه کړي دي. د 18 سال نه مستقل چې کومه دی نو هغه سفر شروع کړی د حدیثو دپاره، او بیا هغه خپل کتاب را جمع کړی دی په 14 کال کې لیکلی دی. 216 هجري کې شروع کړی دی، په 233 کې پوره کړی دی. دا کتاب شروع کړی د مکې نه، د اولني 15 آیتونه شروع کړی دی. ترتیب نزول چې ورته وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان. دا 15 آیتونه چې کوم دی نه خپل کتاب بدل وحی شروع کړی دی، او بیا یې په آخري صورت چې نازل شوی دی سورت نصر په هغې ختم کړی دی. سورت نصر دا قرآن مجید په نزول کې د ټولو آخري صورت دی، نو قرآن سره ترتیب نزولی مطابق خپل کتاب برابر کړی دی. په دې وجه کوم عالم لا د قرآن ترتیب نزولی ورځي هغه غټ عالمي، ترتیب تلاوت خو ټولو خلقو له ورځي، ترتیب تلاوت د ماشوم نه تپوس وکړه هغه له هم ورځي. امام مسلم خپل کتاب په ترتیب تلاوت جوړ کړی دی، او امام بخاري خپل کتاب په ترتیب نزول جوړ کړی دی. د دې وجه نه امام بخاري درجې ته چېرته څوک رسي؟ ترتیب نزولي. تاسو تپوس وکړئ ټولو خلقو نه لکه سورت فاتحې چې کومه دی ترتیب تلاوت اول نمبر دی، ترتیب نزول سره پته مته نشته دی چې پنځم دی که څوم دی، ورته ووایه. دغه شان سورت بقرې کې ترتیب تلاوت دویم نمبر دی، ترتیب نزول سره بیا ته پته نشته دی، ترتیب نزول ګران دی. امام بخاري په ترتیب نزول خپل کتاب سره دا یې برابر کړی دی، خپل استادانو ته پیش کړی دی په مدینه کې. او هغوی چې کله پاس کړو نو هغوی ورته ویل چې اصح الکتب بعد کتاب الله الصحیح البخاري، او په بعضې روایتو کې چې اصح الکتب بعد کتاب الله تحت عدیم السماء و فوق الارض صحیح البخاري، چې د اسمان نه لاندې او د ځمکې رپاسه د قرآن مجید نه وروستو صحیح کتاب صحیح بخاري. دا لقب ول هغې نه دی ورکړی، دا ول استادانو ورکو. بغداد ته راغی، بغداد کې امتحان واخیستلی شو، هلته ول دا نوم ورکړی شو. بخارا ته راغی، په بخارا کې چې دی نو په هغه باندې تقریبا 9 میله فاصله باندې استقبال ته خلک ولاړو، او هغه باندې د اشرفو باران وشو. هلته ورته خلقو دا لقب ورکو چې اصح الکتب بعد کتاب الله، د کتاب الله نه وروستو صحیح کتاب په مخ د ځمکې باندې صحیح بخاري. بخارا کې بیا درس شروع کو، 10,000 خلقو ته چې کومه دی نو دا کتاب ویلی دی یاد کړی. په هغې 10,000 ښځو کې یوه خلقو طالبانو کې یو طالبه ده، یو د هغې شاګرده ده، د هغې نوم دی کریمه، چې په دې بخاري نه چې دا بخاري دا نسخې دي چا لیکلي دي نو یې پکې ښځې لیکله، ښځې، او هغې ښځې نوم دی کریمه، او په دې بخاري په دې غاړه باندې په دې حاشیه باندې لیکلي دا نسخه کریمه ده، دا د امام بخاري شاګرده ده. د امام بخاري نه بخاري یاده کړې ده، د امام بخاري نه بخاري یاده کړې ده، بیا یې لیکلې ده، بیا یې استاد محترم ته پیش کړې ده، پاس کړې ده. نو په هغې کې داسې 10,000 په هغه وخت کې بخاري ته خلقو چې کومه دی ویلي ده یاده کړې ده. بچي خو نه، خو روحاني بچي ډېر زیات قیامت ته ورځې پورې به انشاءالله رواني. اوسه پورې په ارباو کرباو د بعضې زامن نه خو چې کومه دی نو لوڼه ښیي، او د لوڼو نه چې کومه دی نو میرات ښیي. بیا بعضې زامن یې نو سړی و چې نوی جوخه به وی، دغه هغه نه د کار نه د روزګار نه د دین نه د دنیا یې، بلکې بېرته غم یې او بېرته پریشاني. داسې دلته یو پلارو زمونږ په دې خال کې 100 کاله وشو، په ما پسې راغلی وی، ما له فتوا راکړه زه د خپل زوی ولمه، تومانچه یې ډکه راوړې وه، وایي زه د خپل زوی ولمه. د داسې زامن نه چې کومه دی زامن غواړي نو د الله نه پکې دغه سوال کوي چې یا الله ماله ذریت طیبه راکړې، داسې مه وایي یا الله ماله زوی راکړې، که ښکرې یو که لکۍ، ښکر او لکۍ پکې وایې که نه، و یا الله ماله داسې زوی راکړې چې د سړي زوی او د دین او د دنیا برابر او ما دپاره پریشاني جوړه نه کړي، نو بس تش دعا کوي یا الله ماله بچي راکړې، یا الله ماله بچي راکړې. وایي چې دلې درکړي بیا دې دغه حلي، بیا نه مور پېژني نه پلار پېژني، بیا د معاشرې دپاره هم غم وي. نو هغه راغی او ما ته وویله چې دا تومانچه مې ډکه راوړې ده او زه دا زوی ولم. ما هلته کښېنه، کې مې نه و، چای مې پوس کوم دې شی دی،
دا پتونه زما سره شته نه ستا سره شته او نه پتونه ملا سره شته، ته نه شي وجلی، تا یې تربیت صحیح نه دی کړی نو ته نه شي وجلی. زه ته اوس چل خیمه داسې وکړه چې لاړ شه او جیل لی ورکړه په خپل لاس باندې ټیک بشي، که ټیک نه شو پروت دی. داسې خلک شي که نه پلار دې حد ته ورسېږي، پلار رسېږي دې ته چې هغه وایي زه د خپل بچی چې کوم دی مړ کوم ولي، ځکه چې هغه بچی نه نو د بعضې زامن نه لوڼه ښي او د لوڼو نه چې کومه دی میرات ښي، او چې ښه بچي بیا خو ښه خبره ده چې ښه بچي سلسله روانوي. دا یې په باره کې نبي علیه السلام فرمایي 3 صدقې جاري دي، پاک یو علم نافع دی، یو پکې صدقه جاریه ده، یو ښه بچی دی، نیک صالح بچی دی چې مور پلار ته دعا کوي، نیک صالح بچی دی عبادات کې د پلار او مور پکې حصه ده، ښه کارونه کې د پلار او د مور پکې څه ده حصه ده. د دې وجې نه امام بخاري د هغې بچي خو نه خو روحاني بچي خو بې شماره او د هغې روحانو بچو سلسله چې کومه دی نو اوس هم روانه ده. دا موږ دلته لګیا یو، د دې ثواب چې کومه دی که موږ هر څنګه یو ریاکار یو کار څه یو که زموږ دا قبلیږو که نه قبلیږو لیکن هغه ته ثواب ملاویږي ځکه چې هغه انشاءالله مخلص سړی و، اخلاص سره یې کار کړی دی. لہذا امام بخاري ژوند تیر کو، ژوند تیریږي، دا دنیا د دارالامتحان دی. داسې مه وایئ د سهار نه شروع وکړئ او د ماسخوتنه پورې ټوله دنیا زه ورته وایي. زه ورې دا خبره بار کوم، ته سهار چې کله پاسې ته منزل د دنیا دپاره وې، صورت یاسین د دنیا دپاره وې، تبارک الذي د دنیا دپاره وې، او چې څه دي ټول هر سره دنیا دپاره وې، نو د آخرت دپاره به څه کوې؟ د آخرت دپاره به څه؟ دا تصور خو د شیطان دی او دا تصور چې کومه دی نو د یهودو عیسایان دی چې دنیا کې به امتحان نه وي، لیکن چې مؤمن نو مؤمن به د امتحان سره چې کوم بالکل برابر وي. نبي علیه السلام فرمایي د دنیا د مؤمن دپاره جیلخانه ده. جیلخانه دې ته وایي چې قانون تحت به زندگی تیرې ودي که پریشانیان راځي. ایمان او امتحان خو لازم او ملزوم دی. نن چې په سر باندې لږ دړ نه راغلی او چاره باندې څه کړي دي، په ملا باندې دړ نه راغلی او زه تړلی ما نو تړلی خو دې مور تړلی که نه څوک یې نه یې تړلی. یو مولوی صاحب و، هغه مولوی صاحب نه دمګری، هر چا ته به ویلی وایي ته چا تړلی، ما ته چا وویل جنازه کې ما ورته لکه ته وایې چې هر چا یو آدم علیه السلام او هوا به چا نه تړلی نو خو ټوله دنیا یې تړلی، ته هم تړلی مال، ته مور نه یې تړلی په سیزنۍ کې، خو یو آدم علیه السلام نه یې تړلی او یو هوا به یې نه یې تړلی، ځکه د آدم علیه السلام مور و پلار نه او هوا به یې ته چې ضرورت نه و سیده الله تعالی غټه پیدا کړې وه. نور عیسی علیه السلام یې تړلی دی، نبي علیه السلام یې تړلی دی، پیغمبران خپلو میندو په غېږ کې اخیستلي تړلی دي. نو ته څنګه دا خبره کوې چې هر چا یې تړلی او بیا ځان له خلوت خانه کې ناست دی او د هغه ځای کې نه یې په تا باندې 500 پیریان دي. یې لکه الله دې ورنال کا تا شمار کړي دي، الله دا ستا له څنګه علم دی او څنګه شیخیت دی او څنګه بزرګي دی دا چې د هغه ځای کې نه چغه وباسې په تا باندې دومره پیریان دي. بس معمولي غوندې څه چل پې کېږي دا میندې نه دي، دا په دې ماشومانو کې دا پیریان ورنه نه باسي. تا له به راولي که نه نو تا ته به وایي چېرې پیریان خو پې نشته دی، نه داسې اخوا دې خو ګوري دا پکې په زور پیریان پیدا کوي. نو الله دې ورغرقه که پیریان پکې ولې پیدا کوي؟ لاس پې راکړه که او دم یې که نو دا به پکې پیریان پیدا کوي. او بیا چې دمګرو له لاړ شي نو هغه که ملا دی او که شیخ دی او که انپړ خر دی نو هغه ټول به چې کومه دی نو هم سوی وي تا کې پیریان دي. نو تا شمار کړي وي 1 2 3 دې شمار کړي دي، تا ته ښکارېدله نبي علیه السلام ته پیریان ښکارېدله خو لیکن یو څو پیریان یې لیدلي دي. نو خو سلیمان علیه السلام ته ښکارېدله ټول نو دا به شمار کړي. نه دا خبره پکې مه کوئ، دا د پیریانو دا قصې میسې چې کومه دی دا په قلاره کښېنئ ځان لیوني مه جوړوئ. امام بخاري زندگی تېره کړه، امتحان پرې راغی، بلا جلاوطیان یې پرې راغلي دي، خبره یې اوږده ده. امام بخاري آخري ځل چې د عمر دی 2 شپېته کاله 12 ورځې کم په رمضان کې ورته سازش جوړ شو. د وقت بادشاه خالد او د وقت علماء سو پروپیګنډو د کینو نه ډک خلک هغوی د بادشاهي وقت سره یو ځای شو چې دا خو ستا نه حکومت اخلي، د ده خو 10,000 او پلکاو بادشاهګردان دي او دومره خلک د هغه خواله راځي، نو دا به ستا نه حکومت والي، دا د دې وطن نه وشړه. هغه ورته ویل څنګه وشړمه، شړل داسې آسان کار دی، وایي چل ورته جوړ که، ډوټۍ وله وکړه، رمضان دی او سبا له چې دی نو اختر دی، یا د اختر نه یو ورځ نیمه مخکې روټۍ چې کله وشوه نو روټۍ خو دعوت قبلوو به د دعوت قبلول نه بعد چې کوم مونځ یې وکړو، د مونځ نه بعد بادشاهي وخت ورته وایي
چې زما شوق داره چلته ګورئ، زما شوق داره دا چې کومه دا درباریان بس وګوره حیران بشي که نه، دا مولیانو د پروتوکول د ډېر خوشحالېږي. په دې موبایل ورکړي چې دا مفتی فلان دی او دا شیخ الاسلام ته دي ګوره، دی که کرۍ ته دي ګوره. شیخ الاسلام یو ابن تیمیه رحمه الله ته شیخ الاسلامي تا ته ګوره شیخ الاسلام سود ته جایز وی او شیخ الاسلام ته وی، سټیټ بینک او سټیټ لایف ته چې کومه دی جایز وی، بیمه ته ته ځان ته شیخ الاسلام وی او شیخ الاسلام روان دی. پروتوکول داسې خوشحالي چې ما په دې موبایل کې کله کله وګورم که نه زه به ویرېږم، غونې را باندې زیګ زیګ شي چې الله خیر کې داسې دي. دا ټول خلک دی دا پروتوکول موټوکول او دې شیزونو ته ډېر زیات خوشحالېږي. سیده ساده مسلمانو، سیده ساده مسلمان نو هغه ورته څه وویله چې زما زامن شوق مې دا دی، دا بخاري ورته ته ووایه او یاد یې کړي دربار ته راځه. اوس درباري ملا نه یم، درباري ملا نه یم، ملا چې نر نه او ملا چې مستغني نه او د ملا مالیات چې پاک نه سر نه ملا نه دی. څه شي ملا دی؟ د حرامو د حلالو تمیز نه کوي، د غلطو سودو وغیره تمیز نه کوي او مستغنیم نه دی، د هر چا په در کې پروت دی. درباري ملا نه یم زه. دا به ما 40 کاله دې لپاره سفرونه کړي، داسې آسان کار نه دی. نو هغه ورته ویله چې جومات ته به درځي مدرسې ته، هلته ورته ځان له سبق وایي، ځان له مته نه یم. ویل مخکې کېنه ویل که مخکې راله مخکې دې کېني، که وروسته راله وروسته دې کېني، دغه کې مې هم کار نشته. نو ورته زما ستا جوړ نه راځي، بس دغه شان دي خبره کوه. امام بخاري خپل مال هر څه تقسیم کړه، هغه ډېر پاک سړی و. تاسو ته پته ده دا عالم سړی چې کومه دی نو دا کله خرابېږي چې کله دی مستغني نه وي، سوالګری. دویم نمبر د دین په خاطر باندې بعضې کارونه به تر دین په خاطر کې ستا شوق ذوق خواهش په تا ته وایي خو به نه کې. دا د اوس چې کومه فارغېږي که نه د دین په خاطر به دوی ځان ساتي. نو امام بخاري د دین په خاطر د حدیثو په خاطر باندې به یو ځل سفر روان دی، کشتۍ کې 1000 دینار ورسره دي. چا نه پېژندو چې دا راڅوک دی. کشتۍ کې 40-50 کسان دي. یو سړی راغی خوا ته کېناستلو، ډېر په ناشنا انداز باندې ورته وایي چې معلومات کوي که نه. دا بعضې خلک دا په دې معلوماتو کې ډېر تکړه وي، بس خانه لاړ به شي نو خپل سلسلې به ورسره ثابتې کړي. زما نیا او نیکه او هغې چې کومه ته قلار کړی تا ته ګوره کرئ ته دروغ وایي، غرشې خو ته صفا ووایه چې یاره پیس رانه مه اخله، دې زدول نه وی. نو دا قصې به چې کومه دی نو پکې راوباسي. نو هغه ورسره خبرې اترې وکړې، پوه شو چې ده سره 1000 دینار ورسره دي. 1000 دینار ډېر لوی قیمت دی. 1000 دینار 40 درهمه دا یو دینار دی او د 40 درهمو نه 2.8 تقریبا 10 تولې سونه جوړېږي، سپین زر جوړېږي. 10 تولې سپین زر چې نن سبا به 3 یا 4000 باندې قیمت هم شي نو 10-4-40 روپۍ چې کومه دا یو دینار نه جوړې شوې. اوس چې کومه دی نو 40,000 په 1000 کې ضرب ورکړه، تا ته پته ولګي چې 100 روپۍ دې جوړې شوې. امام بخاري سهار وختي چې کومه دی چا اعلان وکړي زموږ 1000 دینار چا پټ کړي دي. امام بخاري چې وکتل دا خو هغه سړی دی، ده سره 1000 دینار د کوم طرفه راله. نو هغه ولګېدل 1000 دینار سمندر ته واچول. جانچ پړتال شروع شو چې امام بخاري ته راورسېدل. د کشتۍ هغه مشر ملاح ورسره دغه سړی. نو امام بخاري سره خو روپۍ نه وې. نه ورته ستا سره بېګا 1000 دینار نه وې؟ ویل ولې نه وې؟ وایي څه دې کړه؟ سمندر ته مې واچولې. سمندر ته دې واچولې؟ ویل چې او. وایي ظالمه، ویل تا ته پته و زما وې که نه؟ ویل چې او. ویل ما ته هم پته و چې زما وې، الله ته هم پته و چې زما وې، د کشتۍ د نورو خلقو ته خو پته نه وه. نو که دا روپۍ زما سره موندلې شوې نو د کشتۍ خلقو به زما په باره کې دی غل دی او د غل سړي حدیث چې کومه دی نو دا معتبر نه دي. چې څوک غلي که نه هغه نه به حدیث نه اورې، چې کوم سړی حرام خور دی هغه نه به حدیث نه اورې، سود خور دی هغه نه به حدیث نه اورې، ډبل شاه سنګل شاه دی د هغه نه به حدیث نه اورې، کوډې منترې کوي د هغې نه به حدیث نه اورې. نو زما حدیث دې غر کول. ته څوک یې؟ وایي زه محمد ابن اسماعیل البخاري. ته امام بخاري یې؟ بس سړي پریشانه شوی. ظالمه که تا ما ته ویلې وې دا روپۍ خو ما را دې لپاره راغسې خلقو له ورکړمه نو ما به تاله در کړې وې، خو لیکن تا د ما سره ظلم وکړي. پاک انسان و، هر څه تقسیم کړه
256 هجري ده د اختر شپه ده یا اختر سحر ده 2 کال عمر او 12 ورځې کم او بادشاہ یې وخت جلا وطن کو بیا ولې چا پناه نه ورکوله دا هله پته ولګي که نه سړی کله غمجن شي چې کله دا ټوله دنیا دې لاس واخلي دې ته لحپان وایي دې ته غمجن وایي امام بخاري د بخارا نه راووتلو او د دریای امو په غاړه باندې علاقه د خرطنګ ته راورسېدلو او چې کله خرطنګ ته راورسېدلو نو خپل نوکر ته وویله یا غلام شاګرد ته په خره باندې سورلي کوله ویل چې ودرېږه په دې خاورو کې کېناستو او لاس یې الله ته اوچت کړ ویل پروردګاره ستا دنیا را باندې تنګه شو 40 کاله سفرونه مې کړي اوس مې خپې کار نه کوي چېرته لاړ شم څوک په نام نه راکوي نو ستا دنیا را باندې تنګه شوه نو په دغه وخت کې صرف او صرف دغه 2 خبرې وکړې یوه خبره چې الله ستا دنیا را باندې تنګه شوه چا ته خیرې نه کولې لکه تاسو چې قار شئ او ټوپۍ اوچته کړئ مولوي صاحب چې قار شي ټوپۍ اوچته غرب ځمکې ته راواچوي لکه سپکې دي پکې سپکې دي لرې کې ټوپۍ کې څه دي ټوپۍ ځمکې ته مه راچوه امام بخاري چاته خیرې نه کولې خو په دغه ټایم کې ستړی ستومانه شو صرف دومره وویل چې یا الله ستا دنیا را باندې تنګه شوه خو دا بادشاه سره د دې خپلو ملګرو ذلیل او رسوا کړه ځکه زما خو دا ټایم د سفر نه و دی دلته وفات شو کلمې وویله وفات شو ایسته په خاورو کې سملاست او هلته چې کومه دی خلک خبر شو هغه شاګرد دی وایي چې زه حیران یم چې دا خلک چا خبر کړه دا په لکو خلک راله او د هغې نه بعد بادشاه لیونی شو په خلکو به خر سور کو مخ یې وله تور کو ورسره هغه خپل چې کوم ملګري وو نو هغې ورسره هم څه کړه سواره کړه او خبره ختمه شوه د دنیا نه خو لاړو دردمن لاړ مومن به ځي دردمند و داسې مه وایه چې زه به روغ مور ته دنیا نه ځم دا خو غلط تصور دی دا خو د منافق مثال رسول الله ورکړی دی چې منافق به د دنیا نه روغ موټ ځي مؤمن به د دنیا نه درمن ځي دردمن نو هغه د دنیا نه څه لاړو دردمن لاړو د دې وجې نه د قبر نه د مشکو خوشبويي چې کومه دی نو څه وه دا ختله او د ډېر وخته پورې بیا شاګردانو دعاګانې وکړې او هغه د مشکو خوشبويي چې کومه دی د هغې هغه اثرات بیا څه شو دا ختم شو نو دا د الله تعالی پر دنیا کې هم دې خلقو ته ښودله چې د قرآن او د حدیث خدمت کوي بیا حدیث یادوي او بل ته رسوي نو الله تعالی هغه تر و تازه دا ساتي نو د دنیا نه هغه داسې درمن او داسې غمجن لاړو دویمه خبره دا ده چې کتاب کې امام بخاري آخري کتاب راوړو کله کله د اخلاص سره یو کار شروع شي انما الاعمال بالنیات په اول کې راوړی دی یعنې منځ ته لاړ شي که نه نو د هغه نه چې کوم دی اټیمار چې کوم دی جوړ شي هغه د دنیا په خواهشاتو کې راشي او د فتنو چې کوم دی نو شکار شي نو نیت یې خراب شي نو امام بخاري وایي چې نه د مرګه پورې به نیت خالص ساتې د مرګه پورې نو بیا په طول کې څه په طول کې به وزن وي او قیمت به وي اوس مختصر خبرې د دې باب سره کومه موازین راغلی دی موازین جمع د میزان ده او تاسو به پیژنئ قیامت په ورځ باندې به طول کېږي په تله به طول کېږي اوس دغه تله چې دا نو د دې 2 چابړي دي یو یې ډنډه ده او یو یې موټی دی تلونکی جبریل امین دی اوس دلته په قرآن کې موازین جمع راغلی ده او په حدیثو کې سلمان فارسی د ابو دردا د حذیفه رضی الله عنه د حدیثو کې دا راغلی دی چې تله یوه ده نو دلته موازین څنګه راغلی چې تلي به نو دا به تله وي او که دا به تلي نو قیامت کې خو یوه تله ده نو دا تلي راغلی دا جمع نه ده دا د دې دپاره دا ډېره غټه تله ده ځکه چې داود علیه السلام د ابو دردا رضی الله عنه حدیث دی چې داود علیه السلام مطالبه وکړه نبی علیه السلام نه د الله تعالی نه چې پروردګاره ما ته راتله وښیه نو الله تعالی ورته ویل چې داود علیه السلام دا تله به ته برداشت نه کړي دا دومره غټه تله دی ته برداشت نه کړي نو ورته ویل چې پروردګاره ما ته وښیه تله ورته وښودله اعجاز په طور باندې او چې کله تله ولده نو چې پروردګاره دا به څوک په اعمالو باندې ډکېږي نو الله تعالی ویل دا به زه ډکه کړم که نو بیا نبی علیه السلام وفرمیل چې سبحان الله تملأ الميزان یو سبحان الله د اخلاص سره وی نو تله به ډکه شي والحمدلله تملأ الميزان یو ځل الحمدلله چې کوم دی په اخلاص سره وی نو زه به تله پې ډکه کړم نو دا پې زه ډکه کړم نو یا معنی داره ډېر غټه تله ده نو چې ډېر غټ سړی نو هغې دپاره خلک صیغه د جمع استعمالوي تاسو ته ورته نه وایي او چې کله لاندې وي هغې ته خلک ته وایي تا داسې وکړه او چې غټ وي نو هغې ته خلک تاسو وایي نو دا
تله چې کنه ډېره غټه تله ده، نو دا بس تاسو شو، یعنی د صیغې د جمع والا استعمال شو. یا مختلف قسم اعمال پې تللی کېږي، روژه، مونځ، زکات وغیره وغیره، نو په دې وجه باندې جمع راغلي ده. دویم نمبر خبره دا رهي څه به تللی کېږي، نو امام بخاري ویل اقوال به هم تللی کېږي او اعمال به هم تللی کېږي او خبرې اترې به هم تللی کېږي، عبادات او منځونه به هم تللی کېږي په میدان محشر کې. دویم نمبر خبره یاد ساتئ چې دا ټوله دنیا به چې راوچتېږي، نو په دې دنیا کې به راوچتېږي. نو چې په دې دنیا کې راوچته شي، د دې په باره کې قرآن مجید فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض، ځمکه به بله وي، والسماوات مطویات بیمینه، اسمان به ختم وي. نو یو یهودي تپوس وکړو، صحیح بخاري و مسلم حدیث ته، نبی علیہ السلام نه دا خلک به چرته؟ نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې خلک په دې دنیا کې راوچت شي، یو دم به تورې تیارې ته منتقل شي د پل سویرات خواته. دوی چې خبرېږي که نه بس په توره تیاره کې وي، هغه ځای کې به د ایمان رڼا میلاویږي. په پل سویرات باندې چې څوک پورې وځي، اگر که زخمی وي دا ایماندار دي، او چې وغورځېدل الله چې موږ بچ کړي، نه هغه به څه وي، هغه به ایماندار نه وي. میدان محشر کې به درې ډلې جوړې شي. یو ډله بې حسابې کتاب جهنم ته ځي، د هغه کافر دي، د خیر سړیتوب کار یې نه دی کړی. یو ډله چې کومه دی بې حسابې کتاب جنت ته ځي، دا کلک ایماندار دی. یو ډله به پاتې شي، په هغه کې به د کافرو تول تش د دې دپاره کېږي چې د بل کافر نه درجه به جهنم کې لاندې وي یا باندې وي، د معافۍ دپاره به نه وي. ځکه حدیث کې راځي چې د ماشي د وزر برابر به هم نه یو غټ کافر به راوستلی شي، ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. پاتې چې باقي مسلمانان چې د هغوی حساب کتاب به کېږي، نو څه خلک پای تول به دروند شي، جنت ته به ځي، تول به سپک شي، جهنم ته به ځي، تول به سر په سر شي، وقتي طور به په اعراب باندې بیا به جنت ته ځي. بیا به تللی کېږي څه، نو چې تللی کېږي، امام قرطبي دا کاغذونه نه دي، صحیفې بطاقې، دا به لیکلی کېږي، تللی کېږي. نو عبدالله ابن عمرو ابن عاص حدیث ته ترمذي او ابو داود کې په سند صحیح نقل کوي چې یو سړی به راوستلی شي، او کم سل پایلونه به دا به ګناهونه، او یو بطاقه، یو چټۍ په دې به لا اله الا الله لیکوي، دا به درنه شي په دې یو کم سل پایلونو، نو پایلونه به تللی کېږي. دویم قول دا دی چې نه، اخلاق او ښه اخلاق او اعمال دا به تللی کېږي. حدیث کې راځي، ابو دردا رضی الله عنه حدیث دی چې ښه اخلاق په ټول کې ډېر درانه. دریم نمبر دا چې د عمل والا سړی به په خپله تللی کېږي، دا ښځه به تللی کېږي، دا سړی به تللی کېږي. لکه عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه په باره کې رسول الله فرمایي چې ستا د وړې وړې پنډۍ به د قیامت په ورځ په طول کې، په تله کې د احد د غر نه هم زیاتې درنې وي. نو صاحب الاعمال به د ټول به کېږي، کله به سړی تللی کېږي، کله به عمل تللی کېږي، او کله به کاغذونه دا به تللی کېږي. بیا د هغې نه وروستو د حدیث دا دی، نو په دې حدیث په باره کې امام بخاري په دې اخر کې راوړو چې ټول الله خپل درنې، نو عقیده به برابر ساتي، خپل اخلاص په د مرګ پورې برابر ساتي، چرته د فتنو د خواهشاتو شکار نشي، هغې درله ختم نه کړي. اوس په دې کې امام بخاري ویل چې کلمتان، دو کلمې دي. قانون دا دی چې کله د چا صفتونه کې، نو هغه به وروستو بیانې، او هغه سړی به مخکې بیان کړي. اول به د هغه سړي نوم ولیکې، بیا به لاندې ورته ولیکې فلان فلان فلان. لیکن کله کله داسې وشي چې یاره د چا شوق ذوق پیدا کول غواړي، حرص پیدا کول غواړي، نو د هغې دپاره قانون دا دی چې اول به صفتونه بیان کې، خبر به راشي، بیا به هغه شخص وروستو ذکر کې، شوق یې پیدا شي. دلته هم هغه شانتي خبره ده چې کلمتانې، دوه مفیدې خبرې دي. نو ته وایې چې زره راته بیان کړه، خو په زړه کې شوق، یو شک پیدا شو چې لکه دوه مفیدې خبرې خو ته وې، خو چې مفیدې به یي که به نه، بیا د رحمان ذات په خوښې یو که به نه. نو دا چې دوه مفیدې خبرې دي، خو د الله خوښې دي. نو تا ویل چې بیا راته بیان کا، خو په زړه کې پریشاني چې بیا به ویل ګراني، نو ټوله ورځ به ورته ناستې. لکه دا بعضې خلک چې کوم به جنازو کې و چې نبي علیه السلام دا دعا کړې ده، شروع وکړي خانه 2 پاڼې دوا کوي، نبي علیه السلام 2 پاڼې دوا کوله. هغه ویلو چې زما د امت انپړ دی، انپړ امت ته چې کوم دی خلک چې دی، نو هغه 2 پاڼې او 3 پاڼې دواګانې ښیي. نو تا وویل څه پیدا وکړه، په جنازې کې تقریر کې دی وویل څه پیدا خو نه کړه. 2 ټکي خلکو ته وایي چې یاد یې کړي که نه، پیدا خو دغه وکړي. تا وویل چې خبره ختمه شو، نو یو موضوع حدیث یاد کړی او خلکو ته بیان نه. ویل 2 مفیدې خبرې دي، رحمان ذات ته محبوبې دي. ته وایي چې ګرانې به نه، اسانې دي، خفیفتان اللسان.
جب آسانی دي ته وایي چې آسانې دي قیمت پې کمی وایي ثقیلتان فی المیزان په طول کې ډېرې قیمتي دي نو بې اختیاره دي چغه کړه چې نور مې ورته مه کړوه زر راته بیان کړم یوه کلمه ده سبحان الله وبحمده او بله کلمه ده سبحان الله العظیم په آخر کې بس خپل سند بیانوم د استادانو زما په حدیثو کې 3 استادان دي یو استاد د هغې نوم دی سید فدا محمد مرحوم هغه څنګه چې امام بخاري ملنګ و پټ و دغه شان دي هغه هم پټ و چا پېژندو نه خو دومره غټ عالم و چې حیران بشي په 14 علومو باندې داسې د اډرارې برارې چې کوي داسې لیکلی دي ګوره قسم دی که د بعضې کتابونه دي که دوی دا ټکې پای کې ویلی شي دا مولیانو ته ځایم دوی د خیالي کې چې کوم دی طالب ته سبق وایي او هغه به کتاب چې وایي موږ دا د پخپله لیکلی نو هغه دومره ملنګ و چا نه پېژندلو یو ځل یو فتوه چې کومه دی نو هسې بس مثال کې پیش کوم د هغه ملنګي شیخ صاحب وفات شو شیخ صاحب خو مناظر و شیخ محمد عنایت الرحمن د هغې مخې ته خو ملا خبرې نه شوی کولی نو شیخ صاحب وفات شو بیا اولنی کال دی 2004 زه بیا درګۍ کې وم یو فتوه چې کومه دی نو ده لیکلي وه د میراث فتوه او میراث کې سم بابا و نو یو 2 کسان راغله زه خپلې کمرې سره راووتم مال څه کوئ وایي موږ شیخ صاحب ورغلي وو دا فتوه هغوی لیکلي وه د میراثو خو په شیرګل کې یو مفتي دی هغه وایي دا غلطه ده او په شای ورته لیکلي دا غلطه ده نو ما شیخ صاحب څه وویل ویل هغه وایي چې زه هغې ته له ټیک ولیکي اوس ملنګۍ ته ګوره وایي زما دا غلطه ده نو ما له هغې ټیک ولیکي ما ترې راواخېسته ما ته راکړه شیخ صاحب ته مال په دې باندې مهر د شیخ محمد عنایت الرحمن دی چا پلار دا پتو نشي ماتولی او خلک قلم را لیکه نه ما پسې سور مارکر راواخېستو په سور مارکر مې ورته ولیکله چې 1 غنټه بعد زه شیرګل ته درځم او ستا دا پتو د غلط ویلي دي زه ستا سره په دې بحث کوم کم ځای یادې کم مدرسه یادې کم جومات یادې زه درلم مال دا وله ویسه لاندې مې ته خپل نوم ولیکو شیخ صاحب خندله بس ما وایي دا د شیخ عنایت الرحمن دستخط ماتېږي مهر ماتېږي هغه مهر نه ماتوم چې هغه لاړو که نه تاسو به منئ که نه 45 منټ بعد څومره به تیز تلئ که نه 45 منټ بعد پاکې کاغذ یې لیکلی دی چې زه معافي غواړم که نه نو زه وایم چې هغه داسې ملنګ و هغه ملنګ چا پېژندلو نه د هغه استاد عبدالرحمن امروهي عبدالرحمن مینوي مردانی او د هغه استاد حسین احمد مدني رحمه الله د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله شیخ محمد عنایت الرحمن او زما بل استاد محمد اکبر خان بابا باندې مشهور د دوی دوانو استادان دویو د شیخ صاحب یو استاد خان بهادر مارتون بابا یې ورته وایو چې هغه زموږ د جان لاله استاد هم و سابیاق صاحب استاد و رباط پولیس صاحب استاد و ډېر عظیم سړی او د هغه استاد عبدالرحمن امروهي د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن او دویم استاد عبدالحلیم سوادي د هغه استاد عبدالعلي دهلوي او د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن رحم الله دریم استاد ادریس خان دهلوي جامع اشرفیه لاهور د هغې استادو 2 استادان په حدیثو کې شبیر احمد عثماني شان رشا کشمیری رحم الله د هغه استاد شیخ الهند محمود الحسن او د هغې استاد محمد قاسم نانوتوي رحم الله د هغې استاد شاه عبدالغني شاه محمد اسحاق شاه عبدالعزیز شاه وجود الله رحم الله د ټولو دی مبارک شي